په دغه سلسله کې ستاسو د بازار ته د جومات طرف دی کور ته موږ رالو د باجوړ نورو بازارونو ته ځو چې 14 تاریخ د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټولو قامي سیاسي مشرانو علماو د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بندي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن دپاره راوځو د دې وطن د امن دپاره دا لمن غوړو دې ټولو زورورو ته چې موږ مسلمانان په دې خاوره کې موږ پښتانه یې موږ خپل ژوند ته پرېږدئ نه نور د دې وطن نه کډوال کیږو نه خپل بازارونه ورانول منو نه کلي ورانول منو د سوال او د خیر لمن چې کوم دی د هر چا ته غوړو دغه د ورورولۍ اپیل دی عزیزانو د امن خبره ګورې دا زموږ دپاره فرض ده فرض دا د انات کلي بازار موږ بیل نه یي ناوګۍ کې او که په سلارزو کې او که مامون کې موږ یو وجودي دا د انات کلي بازار چې کوم دی د دې نه دیره زموږ نه جوړه شوه د دې پاټک بازار کې موږ ګرځېدلو دا به دا سړي په سر باندې چا ټوپکې کې داسې یو یېره خوره ده دا یېره طرحه چې کوم دی قرآن پاک کې خدای پاک وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع یېره په وطن کې عذاب دی عذاب عزیزان ابراهیم علیه السلام د خدای کور جوړ کړو خو سوال یې د خدای نه وکړو چې ستا کور به مله ابادېږي چې په دې وطن کې امن راشي شوکې او ډاکې وي په لاره کې چې بدامني ختمه شو د خدای کور هم خدای آباد کړو زموږ دغه د امن لمن ده کم شرونه فسادونه جوړ دي هر طرف ته موږ د امن غږ کوو او د دې قام خبره کوو تاسو ولس ته دا ویل غواړو ستاسو ملګري تاسو د دې خاورې مالکان یې وایي دا ولس دې څوک کمزوری نه ګڼي دا خاوره هم ستاسو ده دا بازارونه هم ستاسو دي موږ نه د پوځي اپریشنونو نور ملګري او نه موږ د بمي چاودنو او د وژنو ملګري ژوند غواړو په دې خاوره امن غواړو کاروبار غواړو مدرسې آبادېدل غواړو د پاټک مرکز 10 کاله زموږ نه بند و ما ته بېګا یو ملګري ولول د شیخ عبدالجبار صاحب د بخاري درس چې کوم دی دا بند شو دا آزاد څنګه په دې وطن کې نور دا مدرسې دا جوماتونه که زموږ نه شړ شو کوم وطن ته به بېځو نور وطنونه نشته په دې خاوره باندې خو په دې خپل وطن کې د امن او د خیر سوال کوو عزیزانو دعاګانې به هم کوو د تهجد لمونځونه هم کوئ زنانو ته هم وینا کوئ چې په دې وطن کې خدای خیر او امن راولي خو د دې سره سره ګورئ لږ به موږ له خوځېدلي لږ به بیدارېدلي ټول قام څوک نشي وژلی دا واورئ ډېر یې مړه کړو د چا خوا را باندې نه یخېږي نور هم زموږ وینې تویېږي کاروبار جوړ دی د پښتنو د دې وینو نه مسلمانان یې وایي ستاسو نه کلک مسلمانان نه یي د پښتنو داسې کلی نه یي چې مدرسه او جومات پکې نه یي جوماتونه زموږ نه ډکي د خیر کارونه موږ او تاسو کوو په دې خاوره باندې نو د مسلمان وینه تویول دا لوی جرم دی دا لوی زیاتی دی د امن دپاره چې کوشش کوو لږ لږ به راوتلي نو دغه یو ورځ ده دغه یو خواست کوو چې کلو بانډو ته هم دا غږ ورسوئ سپین بیرغ او سپینه جنډه دا د امن جنډه ده ستاسو د پلرونو نیکونو به په لښکر کې سپین بیرغ راخیستو جنګ شر به جوړو که نه نو دا به سپین بیرغ به د لښکر سوسو ډز به یې پرې بندو امن به پرې راتلو خوف به ختمېدلو نو دغه سپین بیرغ هم د دې لپاره راخیستی چې موږ یو وي په دې خاوره که په هر نظر فکر باندې څوک دی خو د امن دپاره موږ یو وي نو دغه 14 تاریخ دی بازارونه به اصل باندې خو کورونو کې مه کښېنئ وزیرستان چې څنګه راووتو منځونه هم په سړکونو باندې وکړلو دا یې ثابته کړه چې وزیرستان د بدامنۍ ملګری نه دی باجوړ د بدامنۍ ملګری نه دی مامون د بدامنۍ ملګری نه دی انات کلی د بدامنۍ ملګری نه دی موږ دا خپل وطن آبادېدل غواړو دا د خیر سوال دی د قرآن د نظر هم د امن غږ فرض دی د اسلام د نظر هم فرض دی د قانون د نظر هم زموږ حق دی او په روایات او پښتنواله کې زموږ په دې وطن کې به دشمن هم بې رواجه چا نه وژلو نو دقه د امن سوال له راغلي چې دا غږ هر ځای ته ورسوئ او چې څومره مو وس کېږي په دغه ورځ باندې راوځئ انشاءالله امن به خدای راولي مایوسي شته نن هم په دې لاره زه راروان یو کس راته ویل نن په جنډو امن راوسته او نن په جلسو راوسته نو ما نور څه وکړو بله لار راسه نشته زورور دي په دې وطن کې سوال به کوو د خدای نه هم سوال کوو او د مخلوق ته هم د خیر لمن غوړو چې نور دا پښتانه مه وژنئ د دوی دا وطن نور مه ورانوئ امن راکړئ موږ له په دې خاوره د پنجاب ښارونه یې زموږ نه ډک کړه د پنجاب نه زیاته د پنجابیانو نه پښتانه په کراچۍ او په پنجاب کې آباد دي دا ولې جنت وطن خدای راکړی دی یخې هواګانې خوږي اوبه خو ګورې لږ لږ خوځېدل حرکت د دقې د ورورولۍ پیغام دی دعاګانې به هم کوو او په دغه ورځ باندې خواست دی چې په اتفاق او اتحاد سره راوځئ خدای پاک دې زموږ په دې خاوره په دې وطن د مسلمانانو بازارونو حجرو جوماتونو کې غیبانه امن راولي پرې مخلوق د الله د رحم څادر پور کړي کوشش به کوو انشاءالله دعا وکړئ درود شریف ووایئ